الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله وإثنان؟ قال: وإثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. دا حدیث مبارک د دې باب چې د باب نوم چې هغه څوک چې اولاد یې وفات شي، الله تعالی به د اولاد په وفات باندې چې والدین صبر وکړي نو الله تعالی به څه ورکوي. نو په دې باب کې تقریبا 3 احادیث مبارکه ذکر شوي او 4 نمبر حدیث دا د دې باب 4 نمبر حدیث دی او د حدیث راوي حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما دی. هغه فرمایي چې ما د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه واورېدل چې محبوب وفرمایل چې من مات له 3 من الولد، د چا چې 3 بچي وفات شول او فاحتسبهم او د ورباندې صبر وکړو، دخل الجنة، دغه انسان به جنت ته داخلېږي، الله به د دې په بدله کې جنت ورکړي. نو قلنا یا رسول الله واثنان، ای د الله رسوله که د چا 2 بچي وفات شي د هغوی دپاره هم دا فضیلت دی. نو قال واثنان، او نبي علیه السلام وفرمایل چې د چا چې 2 بچي وفات شي د هغوی دپاره هم دا فضیلت دی. راوي فرمایي چې قلت لجابر والله ارى لو قلتم واحد لقال. دا حدیث چې د حضرت جابر رضی الله عنه نه څوک روایت کوي، هغه فرمایي چې ما د حضرت جابر رضی الله عنه نه تپوس وکړو. حضرت جابر رضی الله عنه ته مې وایي چې که چېرې تاسو ورته نبي علیه السلام نه د یو بچي باره کې تپوس کړی وی، نو نبي علیه السلام به د یو بچي باره کې هم دا فضیلت ذکر کړی. نو قال وانا اظنه والله. نو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایل چې زما هم په الله مې قسم وي چې دا ګمان دی چې نبي علیه الصلاة والسلام نه مونږ د یو بچي باره کې تپوس کړی، نو د یو بچي باره کې به هم دا فضیلت ذکر کړی چې د چا اولاد وفات شي او پرې صبر وکړي نو الله تعالی به د دې په بدله کې جنت ورکوي. دویم حدیث مبارک دی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه. عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي چې جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم په خدمت کې یو زنانه هغه حاضره شوه. فقالت یا رسول الله، هغه زنانه عرض وکړو چې ای د الله رسوله، انا لا نقدر علیک فی مجلسک، مونږ خو د دې قدرت نه لرو چې د ستاسو مجلس ته راشو، جومات ته راشو، تاسو سره کښېنو. نو فواعدنا یوما نأتیک فیه، مونږ دپاره هم یو ورځ هغه مقرر کړي، وعده راته د یو ورځ یو کړي. نو مونږ زنانه به هغه ورځې ته جمع کېږو او پرده کې به کښېنو او تاسو وعظ نصیحت او بیان دا به اورو. فقال محبوب صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې موعدکن بیت فلان، د فلاني صحابي کور ته تاسو را جمع کېږئ. فجاءهن لذلك الوعد، دغه زنانه د هغه وعدې مطابق د هغه صحابي کور ته را جمع شي د نبي علیه الصلاة والسلام د وعظ او نصیحت اورېدلو دپاره. وکان فیما حدثهن، پیغمبر علیه السلام چې دې ته کوم وعظ وکړو په هغې کې یو خبره دا هم وه چې ما منکن امرأة یموت لها 3 من الولد، په تاسو کې چې د یو زنانه 3 بچي وفات شي، فتحتسب
يعذبهم إلا دخلت الجنة او هغه باغی باندې صبر وکړي دا به جنت ته ځي. فقالت امرأة یو زنانه تپوس وکړو چې د چا وسناني د چا دوه بچي وفات شي. نو قال و اسناني نبي علیه السلام وفرمایل چې د چا دوه بچي وفات شي د هغې دپاره همدا فضیلت دی. دارنګې بل حدیث مبارک دی د حضرت ابو ذر رضی الله عنه په واسطې سره دا حدیث مبارک ذکر کېږي چې صعصع ابن معاویه هغه بیان کوي چې انه لقي ابا ذر متوشحا قربة چې ما د حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه سره ملاقات وشو په داسې حال کې چې مشک یې اچولی و، کوم مشک چې هغې کې خلک اوبه راوړي هغه یې اچولی و او په داسې حال کې مو سره ملاقات وشو. نو قال ما ابو ذر رضی الله عنه ته وایي چې ما لک من الولد یا ابا ذر، ابو ذر دستا څومره اولاد دي، څو بچي دي؟ نو قال ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې الا احدثک، زه تا ته د اولاد په باره کې یو حدیث بیان کړم. قلت بلا، ما ورته وایي چې اولنا. نو قال ابو ذر رضی الله عنه وفرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، ما د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم نه اورېدلي دي یقول چې محبوب فرمایل ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد لم یبلغ الحنسا، هر هغه مسلمان چې د هغه درې بچي وفات شي چې لا بلوغت ته نه رسېدلي، په ماشوموالي کې وفات شي، الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته ایاهم، الله تعالی به دغه بچي سره د خپل والدینو یا سره د خپل والد چې په دې بچو په وفات باندې صبر کړی الله به جنت ته داخل کړي په خپل فضل او په خپل رحمت سره. وما من رجل اعتق مسلما، او نشته یو سړی چې هغه ازاد کړي یو مسلمان غلام، یو سړی مسلمان دی او غلام دی، د بل په قید او بند کې دی او د بل په ملکیت کې دی، او چې دغه ملکیت د وجې نه هغه خپل مرضی مطابق ژوند او عبادت دا نشي کولی، او یو مسلمان ولګي دغه غلام ازاد کړي، الا جعل الله عز وجل كل عذر منه فكاكه لكل عذر منه. نو الله تعالی به چې دا غلام چې ازاد کړی دی د هغه د یو یو اندام په مقابله کې به الله تعالی د دې ازادونکي یو یو اندام د دوزخ د اور نه ازاد کړي. نو الله تعالی په هېڅ باندې د یو مسلمان غاړه خلاصول یا مسلمان د تکلیف نه ازادول یا یو مسلمان په ناجایزه قید او بند کې د هغه ازادول یا څوک پر باندې ظلم کوي د ظلم نه خلاصول، یا په هغه زمانه کې به غلامانو څنګه چې نن سبا خلک غواګانې میخي اخلي په پیسو باندې، داسې به خلکو غلامان په پیسو باندې اخیستل، او بیا د دې کس غلام و د هغه 24 ګنټې ژوند اب د آقا او د مالک د مرضۍ مطابق و، هغه ګټه اب هم د مالک و، هر څه د مالک و. نو غلام ازادول الله تعالی ډېر د فضیلت کار وګرځولو دپاره د دې چې الله تعالی انسان هغه صرف په خپل غلام او خپل بنده پیدا کړی دی، چې د انسانانو د غلامۍ نه او د انسانانو د قید و بند نه انسانان ازاد شي، نو الله تعالی د غلام د ازادولو دومره فضیلت هغه مقرر کړی دی چې الله تبارک وتعالی به دې ازادونکي ده چې څوک د تکلیف نه ازاد کړي، د ظلم نه ازاد کړي او د بل د ملکیت نه ازاد کړي، د قید او بند نه چې په ناجایزه قید او بند کې دې ازاد کړي. الله تعالی به د دې ازادۍ په بدله کې د ده یو یو اندام چې هغه غلام یې ازاد کړی دی د هغه د یو یو اندام په مقابله کې به د ازادونکي یو یو اندام به الله تعالی د جهنم د اور نه ازاد کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علیکم.